سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظیم. زمان اسلام عزت مند مسلمانان ورونو، اللہ رب کائنات عز وجل صلی زما پا کامل ایمان خوشحال کا د ماہ رمضان شریف عظیم و قدر مند میاشت مبارک شروع دا. اول ورځ لس د رحمت هغه هم تیرې شوې، منځنۍ لس ورځې د مغفرت هغه هم روانې دي. دا منځنۍ لس ورځې چې په دې کې کومه اخرنۍ ورځ ده شلمه، نو په دغه شلمه ورځ باندې خلق اعتکاف ته کینی او اعتکاف کول دا د الله تبارک و تعالی مهرباني غواړي. د الله تبارک و تعالی سره قرب حاصلېدل نزدېکت دی، ځان لوالی دی چې انسان الله ته ځان نږدې کي، د نورو خلکو نه ځان جدا کی او اعتکاف ته کینی. دا یو فضیلت دی، یو برکت دی، یو سعادت دی. قرآن عظیم الشان کې د اعتکاف ذکر راغلی دی. واهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. والعاکفین پاک کا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی پاک کا ان طهر بیتی کور زما بیت اللہ للطائفین د طواف کوونکو د پارا والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پارا. نو اعتکاف یو عظیم دولت دے، عظیم احسان د الله تبارک و تعالی هغه چا باندې چوشي نه هغه اعتکاف د پارا خپل کور تراولي د الله تبارک و تعالی په کور کې اعتکاف تکینی. نو په رمضان شریف په آخر لس ورځو کې اعتکاف کول سنت موقت دی. د الله محبوب پیغمبر کړی دی، د حضور پاک علیہ السلام بیبیانو کړی دی، صحابه کرامو کړی دی، تابعینو کړی دی، تبع تابعینو کړی دی، د مذهب امامانو کړی دی. نیکان صلحا خلق کی تر قیامت پورې به خلق کی چې ماہ رمضان وي او تر قیامت پورې به انشاءاللہ اعتکافونه خلق کوي. نو دغه اعتکاف چې سنت موقت دی، دا په شلم رمضان د مازدیګر د مانځنه پس بکینې د نور پریوتون وړاندې بکینې تر د اختر د میاشتې کتو پورې دا لس ورځې اعتکاف راځي. دا سنت موقت دی. که دا شلم رمضان نور پریوت د ماښام او څوک اعتکاف تکینی، هغه اعتکاف به نفلی ثابتېږي، هغه به په سنت اعتکاف کې نه شاملېږي. د نور پریوتون وړاندې به کینې اعتکاف دا او سنت موقت اعتکاف ته ډېر اجر او ثواب لري. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چې رسول الله مبارک د اعتکاف کوونکو په حق باندې ارشاد او فرمایلو چې اعتکاف کوونکي د ګناهونو نه ځان من ساته او جاری کول شي در پاره د نیکونه چې هغه نیکی در پاره راجمع کیږي او د عمل نامه کې لیکل شي. ایو اعتکاف کوونکو د پاره محبوب علیہ السلام فرمائے چې لس ورځې اعتکاف وکي، سنت موقت اعتکاف ہو. اللہ تبارک و تعالی و تر دو حجونو او د دو قبول شو عمرو ثواب په عملنامه کې ولیکي.
لس ورځې اعتکاف کوونکو د پاره سنت مؤکده اعتکاف کوونکو د پاره محبوب علیہ السلام فرمای د دوه حجونو او د دوه قبول شو عمرو ثواب په عملنامه کې ولیکلی شي. ګوره خلک چې عمرې د پاره ځي مشقت کې پیسې لګي تکلیف برداشت کې ولګا تنده مصیبت پر راځي هر قسم او د هغه په حق لا دانې چې مثال لده دا عمره قبول شو هغه ته الله تبارک وتعالی اجر ورکوي خو د عمرې قبول کېدو هغه ثبوت نشته. او حضور پاک علیہ السلام فرمایي سوچ اعتکاف تکینی الله تبارک وتعالی و تر دو حجونو د دو قبول شو عمرو ثواب ورکوي ځکه په دې الله محبوب سټیم والد مهر ور باندې والد او د الله محبوب چې کوم خبرو کې هغه صادق او مصدوق پیغمبر دی هغه کې شک نشته. دا د سنت مؤکده اعتکاف د پاره دی. او حضور پاک علیہ السلام فرمایي چې یو سړی رالو د ماښام مسجد ته او د اعتکاف نیت یو کو د نفلی اعتکاف نویت سنت الاعتکاف یووي او تر د ماسخوتن د مانځه پورې په جماعت کې کېناسته دې ته نفلی اعتکاف وي. په دغه ناسته کې د الله تبارک وتعالی ذکر تسبیحات درود پاک تلاوت کولو او دې ناسته په خپل ځای باندې الله تبارک وتعالی ور دغه ناسته په بدل کې په جنت کې او ماڼۍ جوړي ماڼۍ بنگله به ورکوي. هغه بنگله به د یاقوتو د مرجانو د زبرجدو نه جوړه شوې بنگله وي. دا د نفلی اعتکاف د پاره دی که درې ورځې اعتکاف کې او که یو لحظه اعتکاف کې نو ډېر اجر او ثواب اعتکاف لري. دا سرونو مسلمانان الحمدلله شته الحمدلله دا سرونو مسلمانان شته چې هغه په رمضان کې هر کال اعتکاف کوي او داسې خلک ورکې شته چې هغه 40 ورځې تیروي 10 ورځې مخکې د رمضان نه کینی او یو میاشت د رمضان تیري 40 ورځې کینی او په هر حال سنت مؤکده اعتکاف 10 ورځې دی. په شلم رمضان د مازدیګر د مازدیګر نه پس د نور پریوتونو وړاندې تر د اختر د اعلان کولو پورې اعتکاف دی. دومره اجر او ثواب لري لکه 2 حجونه او 2 عمرې چې کړي وي هغه د الله په در باندې قبول شوي. الله کریم سوچ اعتکاف تکینی الله کریم سره زموږ هغې له اجر ورکي توفیق دی ورکي او مولا کریم دی بند بیړۍ زموږ د ټولو روانې کړي.